بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عمر سے یکم محرم باندې شهید شوه دی. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ آغا په لسم محرم باندې شهید شوه دی. دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو سه شهید شوه دی. اول د نبی علیه السلام د خوږی بیبي حضرت حفصه والد محترم خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب مراد رسول او د حیا او د ایمان غر داغه د ایمان مثال نبی علیہ السلام په خوب کې لیدلو. ما خوب لیدلو نبی علیہ السلام فرمایل ما خوب لیدلو په خوب کې مې د خلکو کمیسونه ولیدل وجودونه مې ولیدل د چا کمیس او د چا هغه کم لباس چې اچولی نو هغه تر دې سینې پورې بس تر دې پورې بنې نو کمیسو نور نو د چا در نومه پورې د چا تر پانډو پورې د چا تر گیټو پورې د حضرت عمر کمیس د هغه په خپو کې راښکې شو. رونو د حضرت عمر کمیس چې په خپو کې راښکې شو نو په خوب کې نبی علیه السلام لیدلی دی. په ویښه باندې د دې علامه د څه ده؟ د تکبر ده چې څوک په خپو کې د چا کمیس راښکې شي څادر راښکې شي د تکبر علامه ده. خو په خوب کې دغه حال نه دی. د خوب حال بل شان وي. عالم خواب یو ځان له دنیا ده چې هغه تپوس وکړه نو حضرت عمر صاحب زر د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه یا رسول الله تعبیر د دې کمیس په څه سره دی؟ نبی علیه السلام وفرمایل په ایمان سره دی. د چا د ایمان حال دا دی چې تر دې دی د چا د ایمان حال دی چې تر دې دی د چا ایمان حال دا دی چې تر دې دی. څوک په ایمان کې ډوب دی خو تر ګیټو پورې. خو د حضرت عمر دا حال دی چې سر د ویښتو نه واخلي تر ګوتو تر سرونو پورې تش ایمان دی. هغه هم په دې محرم کې شهید شوی هغه هم ډېر لوی شان دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته بشارت ورکړی دی د شهادت به بشارت ورکولو. څنګه چې د جنت بشارت ملاوېده داسې به د شهادت هم بشارت ملاوېدو. هغوی په هغې کې بیا لیت اللال او بیا ځان نه دی پټ کړی راځي به دغه غرض به پرتی مونږ ته وي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې کله حمله وشوه نو په جومات کې و د سحر مانځه کې و امامت په خپله باندې کولو. هغه ظالم راغلو او په حضرت عمر باندې غزار وکړلو. هغه نیزه په تیزابو کې څو ورځو ایښې وه. بیا چې واپس تلو نو بیا یې څه کسان ووهل ځان ته یې لار کول او خلک یې ځان ته کمزوري کول. نو بیا یې په دواړو لاسو باندې نیزې وچلولې او ډېر نور زخمیان شو. پکې څه صحابه شهیدان شو څه مسلمانان. بیا یو هوښیار هغه وی دا وخت اوس د دې نه دی چې دی مونږ راټینګو ځکه لاسو کې نیزې او چړې دي. هغه یو غټه شړی وه او کمبل و هغه یې پرې ور وغورځوله او راګیرې کړو. بس د ده چړو بیا په کمبله کې کار ونه کړو. چې ویې کتل هغه یو مجوسي غلام ابو لولو فیروز نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه دویم خلیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو. وی وګورئ چې چا را باندې غزار وکړه زر وګورئ چې څوک دی. خلکو ورته ووایي یو مجوسي غلام دی ابو لولو فیروز. حضرت عمر صاحب وی الحمدلله الحمدلله الحمدلله. چا دې تپوس وکړو دا ولې دی الحمدلله وی په دې مې الحمدلله وی چې د یو مسلمان د لاسه قتل نشو. ځکه د مسلمان د لاسه د قتلېدو مطلب به دا وي چې فتنه به وي ما کې به څه وګڼي نو ځکه به یې وجلم. وی ده ولې ووجلې ده در باندې ولې حمله وکړه؟ وی دا ډېر رذیل دی. د یو په ډېره معمولي خبره باندې دا کار وکړو په هغې کې دی په غلطه باندې والحمدلله عمر په حق بجانب و. دې ظالم رذیل خسیس انسان سوره د مخکې راغی ما ته وی چې زما مولا زما آقا او زما هغه چې زه چا سره کار کوم او غلام یم هغه په ما دوره کار کوي او دومره اجرت راله راکوي. نو ما ورته وی چې دا څه دوره کار خو نه دی ټول غلامان دوره کار کوي بلکې ستا نه سیوا کوي نو خیر د ګزاره کو که نه. وی د ده په زړه کې هغه خبره وه چې ولې د زما طرف ونه کو. ما به وی نه د ده طرف کو نه به مې د هغې آقا والا طرف کو. آقا والا هم ما نه پېژنده او دی مې هم نه پېژنده. خو دې ظالم په زړه کې دا خبره وه چې عمر زما سایډ او طرف ونه کړو په دې وجه په ما حمله وکړه. او د عمر صاحب نه وروستو بیا فتنو زور وکړو. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیا فتنې شوې. بیا د هغوی د شهادت نه وروستو خو د فتنو لړ وشلېده.
عمر صاحب خوب ولیدو یا عمر صاحب یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خوب ولیدو وی چې عمر په شان دی یوې دروازې دی او هغه دروازه چې وه نو هغه ماته کړی شوه او خلک دننه لاړل عمر صاحب ووی یا رسول الله ماته شوه او که نه کلاو شوه بیرته شوه په خپله باندې او که ماته شوه خلک اریان دي چې عمر څنګه عجیبه تپوس کوي نبی علیه السلام وفرمایل نه ماته شوه او په خپله بیرته نه شوه یعنې په خپله کلاو نه شوه عمر صاحب وفرمایل الحمدلله چا چې تپوس وکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې ماتېدو او ستا د تپوس څه مطلب دی وی ما سره غم شو چې نبی علیه السلام وفرمایل چې دا دروازه عمر دی نو ما سره د دې خبرې غم شو چې که زه چېرې دا دروازه په خپله باندې کلاو شوي بیرته شوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دې کې د فتنو ذکر وکړو معلومه شوه چې دا فتنې دننه راځي دین ته او اسلام ته دې کې به د عمر لاس وي عمر به پکې ورسره هم شامل وي خو الحمدلله د ماتېدو مطلب دا دی دروازه نه کولاوې ده خو خلکو په زوره باندې کولاو کړه ماته یې کړه نو عمر فتنې نه خوښوي خو د ده په شهادت باندې او د ده په مرګ باندې به دا فتنې داسې راشي لکه څوک چې دروازه کولاو شي او دن کولاو کړي او ماته یې کړي او دننه راشي دا د هغه ایمان افروز واقعات چې په دې کې کوم د صحابو دي د ایمان خاوندانو د ایمان یې تر دې حده چې وګورئ نبی علیه السلام په خوب کې د هغه ایمان په لوی کمیس سره ویني